السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. دوستانو، د باسط علي مرګ حقیقت پلار ټول ښکارا کړو. پلار وای اخر پس خبره پس وجه باندې زما د زوی سره دومره غټ ظلم وشو. پلار یې ټوله خبره ښکارا کړه. باسط علي پس وجه باندې قتل شو او چا قتل کړو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې ورسره ټلای نشان وهئ چې هریوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو، څو ورځې وړاندې باسط علي چې دا ډیر ذهین ترین انسان او BS فزکس یې کړو، کلی کې به وړو ته ټیوشن هم کولې. لار یې د مرګ خبره کوله چې مخام 8 بجې د کور ووتلو. هغې نه باس 10:09 بجې ورته مونږه رینګونه کول، نمبر یې نه ملاوېدو. یوه ورځ مکمل غیب و. په سبا باندې لاش په پټي کې پروت و. چا ظالمانو درندگانو وحشیانو ډیر بېرحمۍ سره پانسي کړی و. پوسټ مارټم یې ورله کړی و. نور باډۍ کې څه فرق نه و. پلار یې وایي چې نه څه چا سره دښمني وه، نه څه چا سره بد کړي وو، نه څه چا ګیله کور ته راوړې وه. هسې بې سه دې ظالمانو ډیر بېدردۍ سره پانسي کړی دی، څه ګناه خو نه وه. پلار یې وایي زه غم نشم برداشت کولی. حکومت ته زما درخواست دی چې ما ته پوره انصاف راکړی شي. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې باسط علي د مرګ دی پوره تفتیش وکړی شي او دا ظالمان قاتلان دی زر تر زره گرفتار کړی شي او دوی سره دی قانوني کاروایی وکړي شي. الله تعالی دی باسط علي ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دی الله تعالی باقی د زړه صبر ورکړي. دوستانو، دا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټې نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.